د ناظم فیاض علي او د خای جانزیب ترمنځ روغه یو ډېر ښه اقدام دی. الله پاک ته خوښ عمل د دوو کسو کور جوړول دي. څوک هم چې دې کې کوشش کوي نو هغه د ستایلو دي. هرګز هم داسې نه ده چې یو سړی راشي د بل په اوږه باندې ټوپک کېږدي. روغه یو ډېر ښه عمل دی. روغه وشوه علاقه کې امن راغی. روغه نه وي شوې علاقه کې بدامني وي. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. نن په یو ډېر مهم ټاپک باندې خبرې اترې کومه. یقینا د دې خبرو سره ډېر خلکو ته خفګان وي، ځکه چې دلته کې په دې معاشره کې داسې ده چې د چا سره نه لګي، د چا سره نه لګي. هغه په موقع ته ناست دي چې موقع راشي نو بل له شاباسي ورکوي، داد ورکوي، هرکلی ورته وایي. څو پورې چې د صحافیانو د ناظم مسله ده په خپل ځای ده او هغې کې په خپل ځای باندې خبرې اترې روانې دي. صحافیان خپله مسله په خپله باندې چیړي او د خپل ځان تپوس په خپله باندې کولی شي. زموږ په چارسه کې تکړه تکړه صحافیان دي او په داسې موقعو باندې هغه یو موټي دي او په کار هم دا ده. خپل ځاني د صحافي نه بد اورم او نه بد چېرته ما په سوشل میډیا یا په خپله میډیا باندې راوستې نه دي. نو دغه باب په خپل ځای، دغه خبره په خپل ځای. ګرانو کتونکو، زم یو متاثر یم، زموږ صحافیان هم په دې کې متاثر دي، په دې کې موږ هم خبرې اترې کړي دي. او په دې حالاتو کې سړي ځي د بل ځای ته، د مخالف ډیرې ته چې کوم دی نو بیا زور کوي. د جانزیب حاجي صاحب سره زموږ لیده کاتو شو. کله چې زما د هغه نه پوښتنه وکړه چې حاجي صاحب څه صورت حال دی، حالات کوم ځای ته ورسېدل، په دې کې څه داسې خبر رواني. د هغه خبره چې زما د امجد سالار سره او یا د دغې خاندان سره د تېرو 30 کالو راسې تعلقات دي، تګ راتګ هم دی. ناظم دی نه دی پېښ شوی یا چا ورغلا کړی دی، داسې خبرې کړي دي. دا د انسان نه کېږي او بیا 2 کسه کښېني او خبرې ختمې شي. د هغې نه پس بیا ما څه نه شو ویلی. خو دا خبره زما ډېره زیاته خوښه شوه چې د دې باوجود چې یو سړی راشي یا هغه وي یا دغه کسان وي، هغه ډزې وکړي، هغه په هغه ځای کار بند کړي او بیا خو یو داسې سړی چې هغه ښه اثر رسوخ والا وي، ښه تعلق والا وي او د هغه د خولې نه دا خبرې، نو دا د روغ سړي کردار دی او کار دی. نو ما ضروري ګڼل چې زه په دې ویډیو کې د دغه سړي دا خبره خو وکړم، د حاجي جانزیب دا خبره. او دا خبره وستایم، نه چې دا زه په بده والم چې زه متاثر یم، هغه داسې خبره وکړه نو یاره دا خو داسې یو چل دی. هرګز داسې نه ده. ګرانو کتونکو، همیشه زه دا کوشش کوم، دا زما کوشش پاتې شوی ماله چې ډېر خلک دلته پریس کانفرنس ته راشي یا داسې ډېر خلک ماله راځي، د یوازې 400 نه بهر هم راځي. نو لاول زه دا جوړ توړ کوشش کوم، د روغې کوشش کوم، خو نو بیا ولا وکیل هم ورکوم او منډه هم ورله وانم او جنګ هم ولا په سر اخلم. په دې مسلو کې خو زه بحث مباحثه کوم او خدا نخواسته یو سړی یا جانزیب حاجي صاحب او ناظم خپلو کې کینې او خبرې کوي. هغه وایي چېرې د صحافیانو د وجې موږ نه کینو، صحافیانو په دې کې متاثره شوي دي، صحافیانو ته هم خبرې شوي دي، د هغوی هم استحصال شوی. نو داسې هرګز نه ده. صحافي نه د چا په اوږه ټوپک دي او نه د چا په روانه باندې خوشحالېږي، په روغه باندې خوشحالېږي. نو خو چېرې دا فریقین دروغ شي نو موږ ته څه توده ساړه نه راځي بلکې خوشحالي راته راځي. زموږ خپل هم د امجد علي سالار سره زما د 96 تعلق دی. تګ راتګ اوس هم کینو، هر ځای کې کینو، مشوره، خبرې اترې. بعضې سړي سره یا ناستي نه وي شوی یا به د چا نه خبر نه وي چې دې څونه اوبو کې دی. او ما خو ویلي چې بعضې یا څوک ورغلا کړي یا ورته غلطه لار وښیي نو دغه خبرې هم راځي او دغه خبرې روانې دي یا کوم ځای ته رسي څه کېږي، د هغه یو بېل خبره ده. خو ګرانو کتونکو، د دې نننۍ پروګرام مقصد او مرام مې دا دی چې په شمالي اشنغر کې د جانزیب، حاجي جانزیب یو معروف کاروباري شخصیت دی. په دغه علاقه کې یو لوی فارم کولو کړی دی او په هغې کې یو شمېر خلکو ته روزګار میلو دی. او دغه شانتې سرمایه کاري هر سړي ته چې چا سره پیسې وي نو هغه په خپلو علاقو کې کارخانې، کاروبار داسې، نو خلکو ته پکې روزګارونه میلو شي. دا یو ډېره ښه خبره ده. نو زه ورته خراج تحسین پیش کوم چې په شکور شان سیمې د هغه خوښ کړی دی او په هغې کې بیا دغه کاروبار روان کړی دی. نن خو پی وي او خرڅ وي نو
د ټولې ذلې ته او د ذلې نه بهر خوم ځي او خلک هم ورسره په روزګار دي. نور دغه خلک خو مومندان دي، د مومن قام سره تعلق ساتي. اوس دې کې چې څوک کوشش کوي د روغې نو زه یې ستاینه کوم، خو څوک راځي او د بل په اوږه ټوپک دي چې یاره داسې او داسې او داسې نو نه دي په کار. زه امجد علي سالار ته یو مشوره ورکوم، دې کې دومره څه خبره نشته. د دې هر څه باوجود چې زما خپله تنازع یا خپل کار یا زما د ملګرو یا د صحافیانو، خو په دې کې روغه جوړه په کار ده کیږي. ضد او انا دا غورځول دي، خو دغه ټیم کې هم د یو د مشرۍ د منتخب د نمایندګۍ د قام د اعتماد د هر څه غورځولو چې ما پسې خو پریس کانفرنس وشو، خو ما هم دې خوا ډزې کړي دي. زه د دغه پریس کانفرنس د اف آی آر نه مخکې یا لږ وروستو زه لاړ شم هغه سره په دیره کې کښېنم او خبرې اترې ورسره وکړم. نو هغه خلکه ټول تعلیم یافته خلک دي، خبرې ته غوږ دي، بیروکریټ دي، جنګ جګړې نه خوښوي. تاریخ ګواه دی په دې علاقه کې لا تر اوسه څوک خفه نه دي، او چې تېره ورځ کومه جلسه کړې وه په هغې کې په زرګو خلکو نو هغې کې د مخالفو ډلو خلک هم راغلي، دا د هغوی په تعلق باندې راغلي. دا خلکه نه جنګ جګړو والا دي او نه دا کم خلک چې ډېر خلک را روان دي او د رنګ رنګ خبرې کوي او ډېر خلک را روان دي د هغوی د سلبزایۍ دپاره او د دغې کوشش دپاره چېرې دا کور روغ شي. نو دا ما چې کله دغلته دا خبره واورېدله نو ما یو خو دا خبره زه پټه ساتم، دا بنیتي وي زمانه پکې کېدی شي ډېر صحافیان ملګري هم خفه چېرې ته په کومو حالاتو کې دا خبرې کول غواړې، د دې خبرو مقصد دې څه دی او دا ته ولې کې. خو یو داسې ټیم جوړ کړی چې هغه تا پسې کنځلې کوي او د رنګ رنګ پوسټونه کوي او بیا هم دا خبرې کوي. نو یو د کنځلو سره یو د پوسټونو سره دا زما په کار کې خلل نه پیدا کولی شي. زه چې په کوم فتنې سره په جنګ یم که نه 2018 نه والا 2023 پورې دی، د هغوی نه زیات کنځلمار نه دي. د شمالي اشنغر خلک ډېر میچور خلک دي، هغه په دلیل خبره کوي. د سره بعضې خلک ناسور فتنه پیدا کړي وي یا ورته ویلي وي یا څوک کنځلې کوي، نو د دوی ذات پات او خاندان دغه شی دی، بس د دوی تربیت نه دی شوی. نو بې تربیته خلک اوس عجیبه عجیبه خبرې کېږي. زه کله کله پوسټ وکړم چې زما مقابله داسې خلکو سره چې هغوی کې د سره تمیز نشته دی، نو هغوی نه زه ګیله څنګه وکړم؟ هغوی نه ګیله په کار نه ده، نه په ځان دي نه په جهان دي. نو ګرانو کتونکو دا روغه کې دومره څه خبرې نشته، خو یو سړی په دې نیت راځي چې زما د امجد سره نه لګي او دغه حجرې ته راځي او یا جانزیب حاجي صاحب سره یا د هغوی بل چا سره خبرې اترې کوي، نو دا د هغوی غلط فهمي ده. داسې خبرې نه دي کول پکار. کوشش کوئ الله ته خوښ عمل چې کوم دی هغه روغه ده. څوک هم چې دې کې د روغې کوشش کوي ستایل یې پکار دي او ورسره چې کوم دی نو دونه څه خبره نه ده، هېڅ خبره نه ده. په نیمه ګنټه کې به ناسته ده او اوس ته امجد علي راشي او دغه حجرې ته او کېدي یو خبره ته دې وکړي وړ پوړ دې وکړي، خبره ختمه ده. ولې خلکو له موقع ورکوي؟ خو دغه شانتې پښتانه پیوي او په دې طریقه باندې خپلې روغې کوي او دا درېیمګړې نن سبا پکې واکونه راکړه، هله دونه پیسې به راکړې. د دې جرګون هم چې کوم دی یو لوی کاروبار جوړ شوی دی. نو جرګونه کاروبار مه جوړوئ، د الله د رضا دپاره راپاسئ او جرګې په ګنټه کې چې کوم دی نو مسلې حل کېږي. هر سړی تنګ دی مسله حل کوي، څوک ناپوهه وي، د چا چې کوم دی حجره پاس نه وي، جومات پاس نه وي، نو د هغې خبرې به نوړې مشران یې وي علاقه کې کلي کې رشته کې نو خبرې حل کېږي. نو دې خبره کې دومره څه نشته دی. ما چې کله د جانزیب حاجي صاحب خبره وویل چې 13 کالو راسې مو سره دوستي ده، تعلق مې دی ورسره، زما اړه کې څه نشته دی او خبرې دي حل به شي. نو ما یې چې زه په دې باندې څو خبرې اترې کوم، الله دې کړي چې مسله د حل په لاړه شي. مسله کې دومره څه نشته دی، خو ما ته واک راکوي. نو د هر څه باوجود چې الله ته خوښ عمل دی او الله پې خوشحالېږي، نو چې زه دا روغه کولی شم زه یې کولی شم. باقي صحافت کومه د 13 کالو راسې کوم، په ډانګ پیللی کوم، د سبا سوچ نه کوم. نن ورځ مې په کار ده او د جرت او د غیرت او د پښتو مې په کار ده. بې غیرتوب ژوند نه د چا محتاجي منم، نه د چا غلامي منم او نه چې کوم دی د پیسو دپاره چې یو سړی ښه کار کوي نو ستاینه یې کوم او په دې سر یې ګرځوم. یو سړی د علاقې دپاره ښه وي، اجتماعي سوچ کوم، انفرادي سوچ نه کوم. اجتماعي سوچ والا د هغه ډلې صفت کومه. زما صحافت لږ مختلف دی، خو کوم افسر چې ښه کار کوي د هغه صفتونه کوم. دا خبرې
یا کمزوري ورته ووایو یا هر څنګه چې دي خو زه په خپل دغه باندې کوم څوک چې د علاقې دپاره ناسور وي برملی ورپسې ویم او هغوی ته هم یو خبره کوم چې لاس هم خلاص او تور هم تیره دا ضله زمونږ ده دا صوبه زمونږ ده دا ملک زمونږ دی څوک چې د ملک سره غداري کوي دوکه او پراټ کوي مکر کوي خلاف ام اوم او ام نو ګرانو کتونکو چې چېرته هم ستاسو ځای کې داسې دښمنۍ وي خل کېږي خو د الله د رضا دپاره روزې مسله دومره نه ده خو شیطانان پکې لګیا دي کار پکې کوي درېمګړی دې ته ناست دی او درېمګړي ته خبره نه دي پرېښودل پکار نو زه به دا غوښتنه د امجد علي سالار نه کوم چې تاسو ښه پوهیئ خلکو جرګې مرکې کوئ پی سي رابلئ خلکو سره کښېنئ نو خلکو ته مواقع مو ورکوئ او چې غلطي کم طرف ته وي هغه لږه ستوماني وکړي لږه اوږه ټیټه یوسي خبره حل الله دې کړي چې دا مسله حل شي ډېره مننه خوشحاله